د تلاوت سجدې بغیر د عذر نه څوک په ناسته باندې کوي نو آیا دا کیږي او کنه؟ جواب دا دی چې افضله او مستحبه طریقه دا ده چې سړی په ولاړه باندې د تلاوت سجدو کې، یعنی ولاړې او سجدې ته لاړ شي چې سجده ولګي او راپاره اوچت شي نو بیا پاسي. دا مستحبه او افضله طریقه ده. خو که چا په ناسته باندې وکړو بغیر د عذر نه هم په ناسته باندې وکړي نو په دې سره د تلاوت سجده ادا شول او څه خرابي پکې نشته دی چې په دې مسله باندې تاسو پوهئ. بل یو کس تپوس کوي چې زه کله د قرآن کریم ختم وکما نو زه د تلاوت سجدې ټولې په یو ځل باندې کوم، نو آیا وایي زما داسې کول ټیک دی او که ټیک نه دی؟ جواب دا دی چې دا طریقه پسندیده نه ده، بهتره نه ده. ښه اگر چې سجدې کیږي، ګورئ که چا 14 وانه سجدې په یو ځل باندې وکړي نو سجدې وشولې، خو پسندیده طریقه دا ده چې ته کله تلاوت کې او آیت د سجدې تلاوت کو سجده پتا واجب شو نو فوري وکا. نور که چا په یو ځل وکړل نو سجدي سدي جی دا کیږي چې په دې مسله تاسو پوهئ. بل یو کس تپوس کوي چې زه په یو مجلس کې ناست یم او زما په مخ کې چا د سجدې آیت تلاوت کو، ما واورېد نو سجده خو په ما واجب شوله، خو په دغه مجلس کې دا آیت دوباره ما په خپله ولوستو، نو آیا اوس 2 سجدې به زه کوم که یوه به کوم؟ جواب دا دی چې یوه به کې چې په یو مجلس کې ته ناستې او د سجدې والا آیت بار بار اوري یی لولي نو پتا باندې و صرف یو سجده سیجی دا به پتا باندې واجبي چې په دې مسله باندې ته پوهې. بل یو کس تپوس کوي چې د شلو کالو د تلاوت سجدې ما نه دي کړي نو زه به اوس دا څنګه راګرځوم؟ جواب ګوره دا دی چې ته به په خپل غور او فکر باندې بوج واچې او غالب ګمان به وجنګې چې تا په کال کې څونه ختمونه کړي، څه اندازې سره دي کړي دي، نو هر ختم به 14 سجدې حساب کې چې بیته یو نه چونډ راوباسې نو د هغې نه احتیاطاً لږې سیوا سجدې حساب کا او دا سجدې ته وکړه. آخر دا چې زړه درله جواب درکړي چې انشاءالله په ما به نورې سجدې نه وي پاتې نو بس تا سجدې څه شولې د تلاوت دا پوره شولې. بل یو کس تپوس کوي چې کله سړي ته د خوشحالۍ خبر ملاو شي نو د سجده د شکر په ځمکه باندې بعضې وخت لګوي، نو دا د شکر سجده بغیر د اودس نه لګولی شي که د دې دپاره اودس ضروري دی؟ جواب دا دی چې بغیر د اودس نه د شکر سجده لګوله دا درست نه دی. بهتره خو دا ده چې سړی 2 رکعته شکرانه نفل وکړي چې د خوشحالۍ خبر راشي، خو که نه دغه نه وي او د شکر سجده لګوي نو هغه هم بغیر د اودس نه لګوله درست نه دی چې په دې مسله تاسو پوهئ. بل یو کس تپوس کوي چې مانځه کې مې د سجدې آیت تلاوت کو نو سجده خو په ما لازم شوله، اوس په مانځه کې ما ونه کړله نو وروسته به ردې قضا راوړم که نه به راوړم؟ جواب دا دی چې په مانځه کې کومه سجده د تلاوت لازم شي نو په مانځه کې به کې مونځ نه چې فارغ شوې که نه نو بیا د دې قضا راوړل لازم نه دي، او توبه او استغفار به کې چې مطلب څه کوتاهي او کمزوري له توبه او استغفار به کې، خو نور د دې قضا د مانځه نه بار نشته بلکې مانځه کې دننه د دې څه وه د دې دا سجده پکار وه. وصلی الله. د ژمي په دې موسم کې د ډیرو کسانو دا عادت وي چې کله مانځه ته ولاړ وي او څادر یې په سر وي نو دوی خوله پټه کړې وي په څادر کې. دا د ځان سره یاد ساتئ چې بغیر د عذر نه چا په مانځه کې خوله پټه کړله، پوز یې پټه کړله نو په دې سره د ده دا مونځ مکروه ګرځي او هغه وړوکی مکروهوالی په مانځه کې نه راځي بلکې کراهت تحریمي راځي. مکروه تحریمي چې څه ته وایي چې دې سره په مانځه کې غټ نقصان او کمی هم راځي او سړی پې باندې ګناهګار هم ګرځي. لہذا اکثر کسان منګه ګورو په 100 کې 80% خلک چې هغوی مانځه ته ولاړ وي نو په څادر کې خوله او پوزه دی پټه کړي وي نو په دې مسله کې احتیاط وکړئ، خپل منځونه د نقصان نه بچ کړئ او ځان د ګناه نه بچ کړئ. او که د عذر د وجې نه داسې وشي چې یو سړي په څادر کې خوله او پوزه پټه کړله یا ماسک لګولی دی په مانځه کې، خو دا د عذر د وجې نه ټوخی پې باندې لګي صحیح شوله او دې سره کنټرول کیږي، گزاره کیږي چې ماسک ولګي یا څادر کې خوله پټه کی، یا چې کم دی نو دته سخت الرجی ده او تکلیف دی ورته د هغې د وجې نه د په څادر کې خوله او پوزه پټه کړه یا ماسک ولګو نو بیا خیر دی، بیا دا مکروهوالی نه راځي. خو که بغیر د عذر نه د کم د ډیرو خلکو دا عادت جوړ شوی نو دا یاد ساتئ چې په دې سره منځو مکروه ګرځي چې په دې مسله باندې تاسو پوهئ. بله مسله دا وکړه چې څادر کله ستا په سر دی او غوږونه په څادر کې پټ دي نو چې ته کله نیت تړي او لاسونه غوږونو ته اوچتې نو دا ګوتې په دې څادر کې وردننه کول لازمي نه دي چې خامخا د غوږونو سره ټچ کړي، نه چې په دغه مقدار باندې ستا لاسونه اوچت شو تر دغه ځي پورې صحیح شوله که نه، نو که ستا غوږونه پټ هم دي په څادر کې نو دا لاسونه اوچتول او دا نیت تړل ستا څه شو جي دا صحیح شو. باقی لاسونه تړل دي، نیت تړل دي، لاسونه تړل نو په څادر کې تړلی شي او د څادر د پاسه
تړلی شي. بله مسله دا وکړه چې په مانځه کې کله څادر ستا د اوږې نه راوغورځېده که نه، نو دا څادر دا په لوس کې چې دواړو طرف ته زوړن نه وي، دې سره مونځ څه ګرځي؟ مکروهه ګرځي. که څادر په لوس کې راوغورځېدو نو په یو لاس باندې څه کا؟ څادر سم کا. په دواړو لاسو باندې مه سموه. که ته په دواړو لاسو څادر سمې او په تا باندې څوک دا ګمان وکړي چې دا سړی جوړ مانځه ته نه دی ولاړ، نو دا عملي کثیر دی او دې سره مونځ څه کېږي؟ دا ماتیږي. نو په یو لاس باندې که څوک څادر اړوي نو دا اړولی شي چې په دې مسله تاسو پوهئ. بله مسله دا وکړه چې یو کس په مانځه کې ګرمه ټوپۍ په سر کړی، دغه ډبره ټوپۍ په سر کړي او دا تندی پکې پټي یی، دا څادر لږ راښکته کړی د یخنۍ د وجې نه، نو که په دغې باندې سجیده لګي نو آیا دا سجیده کیږي او که نه کیږي؟ نو ګوره مسله دا ده چې د تندی په مانځه کې ښکاره کول دا مستحب دي. تندی په مانځه کې به ښکاره وي دا مستحب دي. او که د عذر د وجې نه پټ شو نو بیا خیر دی. لکه د یو سړي په سر باندې درد دی یا تندی زخمی دی، ځمکې ته داسې نشي لګولی او په ټوپۍ کې په څادر کې لګولی شي، یا سخته یخني ده او د دې د وجې نه تندی پټ کو، نو دا بیا خیر دی. خو چې دومره ډبروالی نه وي، دومره نرموالی په دې دغه کې نه وي چې تندی په ځمکه باندې صحیح لګي نه. صحیح شو لکه چې د ځمکې کلکوالی محسوس شو، که هغه لږ زور سره وي او که بغیر د زور نه وي، خو چې تندی صحیح په ځمکه ولګېدو نو که ډبره ټوپۍ په تندي باندې ده یا څادر دی، نو دې سره سجیده څه کېږي؟ دا ادا کېږي. دا ډېر اهم مسایل دی او د دې موسم سره چونکې تعلق ساتي، نو مسلمانانو ورونو ته ورسوئ چې چاته خیر میلاو شي، نو دا به زمونږ او ستاسو دپاره د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی. په دې ژمي کې خلک په دې لاس او خپو باندې وسلین لګوي، یا دا لاس او خپې په څه سره غوړی د دې دپاره چې دا چوینه بیا چې کله دوی چارندم کوي او په دغه ځي باندې اوبه اچوي، نو په دغه ځي اوبه نه ټینګېږي، اوبه ترېنه تښتي او په نظر داسې راځي لکه چې دا ځای اډو لون شوی نه دی. نو آیا په دې سره چارندم کېږي او که نه کېږي، او دغه ځای په څه طریقې سره وینځل پکار دي؟ جواب دا دی چې کله تا چارندم کو او لاس او خپې دې غوړو او په دې باندې تا اوبه توی کړلې، دا ځای دې لون کو، نو دا اندام به وینځلې حسابېږي او چارندم به بالکل ستا سوي جي درست به وي. اگر چې د غوړوالي د وجې نه، د چکناهټ د وجې نه په دې باندې اوبه ټینګېږي نه، اوبه ترېنه تښتي، زر ترېنه ځي، ځکه چې دا ځای غوړ دی، په دې باندې اوبه خویږي. صحیح شوله که نه؟ خو چې اوبه پرې تېرې شولې، دا ځای لون شو، نو دا اندام به وینځلې حسابېږي او چارندم به ستا سوي جي دا به درست وي چې په دې مسله باندې ته پوهه. بل یو کس تپوس کوي چې ما نور چارندم وکړو خو بوټان او جرابې مې په خپو وې، نو خپې مې اوس ونه وینځلې. ښه ساعت پکې تیر شو چې زما د اندامونه وچ شوي وو، وروسته مې صرف خپې ووینځلې او مونځ مې وکړو. آیا زما د چارندم شوی دی او که نه دی شوی؟ جواب دا دی چې کله تا نور چارندم کړی دی او صرف خپې وینځل درته پاتې نو په چارندم کې یو فرض تاته لا پاتې دی. که د دې نه مخکې داسې حالت پیښ شو چې په هغې سره اودس ماتېدو او ستا اودس مات شو، نو بیا خو به ټول چارندم د سر نه کې. خو چې داسې حالت نو پیښ شوی وروسته تا صرف خپې ووینځلې، نو ستا چارندم بالکل اوشو او مونځ دې څه دی جي صحیح دی. د عذر د وجې نه که کله کله داسې وشي چې بعضې اندامونه ووینځلی شي او بعضې وروسته ووینځلی شي، نو دا خیر دی. صحیح شوله؟ خو دا عادت نه دی جوړول پکار، ځکه دا د سنتو خلاف دي. اگر چې چارندم کیږي او مونځ پې باندې څه دی جي صحیح دی، چې په دې مسله باندې تاسو پوهئ. بل یو ملګری تپوس کوي چې کله د ټیسټ دپاره ډاکټر وینه واخلي د چا نه، نو آیا په دې سره اودس ماتیږي او که نه ماتیږي؟ جواب دا دی چې کله ته باوضو او د ټیسټ دپاره ستا نه وینه واخیستلی شوه، نو په دې سره ستا اودس څه شي جي مات شه. که تا مونځ کوو نو ته به اثر نه و، دوباره به څه کې چارندم کې او بیا به مونځ کې. بل کس تپوس کوي چې کله زه باوضو ما او ما انجکشن ولګو، نو آیا په دې سره زما اودس مات شو که مات نه شو؟ جواب دا دی که انجکشن په غوښه کې ولګېده او انجکشن لګولو سره وینه راونه وتله، نو ستا اودس نه دی مات، اودس دی صحیح دی. او که وینه راووتله د خپل ځای نه وبهېدله، نو په دې سره به ستا اودس سوي جي دا به مات وي. او که د انجکشن په رګ کې لګېدو، نو د رګ انجکشن سره ستا اودس بالکل څه کېږي جي دا ماتېږي، ځکه ډاکټر هلته تصدیق دپاره چک کوي چې دې سیرنج ته وینه راځي او که نه راځي. نو هغې سره چونکې وینه راشي، نو دې سره ستا اودس څه شو جي مات شو. زما محترم ورونو، دا داسې اهم مسایل دي چې ټولو مسلمانانو ورونو ته ضرورت دی. نو که موږ دا په خپله خپل کو عمل پې وکړو او نورو مسلمانانو ته زموږ په واسطه ورسي، نو دا به زموږ او ستاسو دپاره صدقې جاریه وي او د اجر خبره به وي. وصلی الله علی النبی.